حتیم دا هم حصہ د بیت الله شریف ته. دوه حصې دي د بیت الله شریف. یو هغه حصہ چې هغه آباده حصہ ده، هغې کې دغه کمره چې کومه جوړه شوې ده، او دویم چې کوم حتیم دی دا هم حصہ د بیت الله ده، خو لیکن دا آباد نه ده. نو پیغمبر علیه السلام په هغه ځای کې څه لږ غوندې آرام وکړ، او د آرام کولو نه بعد بیا جبریل علیه السلام هغه راوسته آب زمزم خواته. فرشتې د هغې سره د اپریشن هغه سامان، د سرجرۍ هغه سامان و. د پیغمبر علیه السلام سینه مبارک هغه کولاو شوله، او د هغې زړه مبارک هغه راوویستلی شو. دغه د سرجرۍ او د اپریشن چې څومره سامان هغه د جنت نه راوړلی شوی، هغه پلیټ او دارنګې نور چې کم سامان دی هغه جنتی او دارنګې د سرو زرو څیزونه دي. خو لیکن اوبه چې کوم دي هغه د آب زمزم دي. د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک چې هغه وینځلی شوی دی 3 کرته او د آب زمزم په اوبو باندې وینځلی شوی دی. یو مسله ترنه دا هم ثابت شوله، څنګه چې تقریبا زیات تر تفاسیر دا لیکي چې د حوض کوثر نه غوره او بهترینی اوبه هغه آب زمزم دي. که چېرته هغه غوره اوبه وې نو د ځان سره به د حوض کوثر آب کوثر هغه راوړی وې، خو لیکن اوبه هغه د آب زمزم استعمال کړي. نمبر 2 دا چې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک هغه 3 پیرې ووینځلی شو. زمونږ دپاره هم دا یو سبق چې کله یو اندام تاسو وینځئ یا غسل کوئ نو 3 پیرې د 3 نه سوا نه. سنت طریقه هم دغه ده چې یو اندام هغه مغسوله وي، د وینځلو یو اندام بینو هغه به 3 پیرې وینځي په اودس کې. 4 اندام کې د 3 نه سوا بیا اسراف دی، کمواله هم نه دی پکار او زیاتواله هم نه دی پکار. برحال د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک هغه وینځلی شو، او هغه د انواراتو نه او د ایمانیاتو نه هغه ډک کړلی شو. څومره انوارات او کمالات او دارنګ ایمان مضبوط هغه زړه کې راسخ کړلی شو، او بیا هغه زړه په خپل ځای باندې کېښودلی شو، او بیا هغه ټانکې ولګېدلې. صحابه فرمایي چې کله هم پیغمبر علیه السلام سینه مبارک هغه به ښکاره شوله، نو هغه ټانکې چې کوم مونږ ورته وایو که نه، کوم د اپریشن په ټیم کې نن سبا خو هغه هم نه لګي که نه تقریبا، ځکه چې اوس خو تقریبا چې ساینس زیاته ترقي وکړله، لہذا هغه ټانکې چې کوم دی نو هغه به یې موږ لیدلې، هغه نښې نشانې چې کوم دی نو هغه به لیدلی کېدی شوې. د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک د ابتدا نه هغه بالکل صفا او نورانی زړه دی، خو لیکن هغه ځي داسې مقاماتو ته چې هغه د الله رب العزت سره ملاقات خبرې څه د الله سره ملاقات هم کیږي. او منګه او زمونږ زړونه هغه موږ ته خپله باندې پته ده، او د هغې باوجود موږ چې کله الله رب العزت ته ودرېږو
نو منګه خپل زړه هغه د دنیا د مینې او د محبت نه خالی کوم نو منست او درېدل هغه داسې دي لکه چې ته د الله رب العزت ملاقات کوي څنګه چې حدیث کې راغلی کنه احسان څه ته ویل شي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العزت سره ملاقات تروان دی او د الله رب العزت سره خبرو کولو ته روان دی زړه هغه صفا کوي فرشتي د هغه زړه نور هم نورانی کوي ما او تعالی رحم پکار دی چې کله موږ الله ته ودرېږو چې د غزړه خپل دا صفا کو د غکور د الله رب العزت ته چې موږ را داخليږو د عبادت د پاره د منځ د پاره نو د دنیا د غمونه او د دنیا د سوچونه دا به موږ بهر پرېږدو د امام غزالی رحمه الله او دغه ضرور واقعا هغه تاسو ته مخکې ما ویلې وه برحال د بیت الله شریف دوه حصے یو دغه حصہ چې کومه هغه آباده حصہ ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ځای کې تشریف فرما شو او آرام کو نه هغه غیر آباده غیر تعمیر شده ځای کې آرام وک نو د دین هم دا معلومه شوله چې ګورئ دغه بیت الله شریف چې کم آباد شوه تعمیر شوه حصہ ده دا خو کلاویږي د چا د پاره د هغه خلکو د پاره چې هغه وزرا دي هغه صدران دي او دارنګ هغه وډیرګان دي مالدار ترین خلک وزیران دغه رنګ صدران چلړ شي نه هغه ته هغه دروازې کلا وهل شي عام غریب ته هغه دروازه سوک نه کلا وهي او دا حتیم یو داسې حصہ ده چې په دې کې غریب زیاتره هم د غزه کې بیا قیام کوي نه هغه غزه کې د تللی شي بغیر صداسې د مزاحمت نه الته کې بغیر صد اجازت نه تللی شي اجازت پکې هم نشته دی لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه مسکینانو سره د هغه غریبانو سره ژوند تیرول هم خوښ کړل او په ورځ د محشر باندې هم هغه فرمایي چې زما حشر دی هم د هغه مسکینانو سره وشي او بل خبره هغه ده هم ده چې بهترین مقام دی هغه د بیت الله شریف او ابتدایي مقام دی او زیبه هغه مقام ته چې هغه آخري مقام دی دا غین وړاندې نور مقامات بیا نشته دی د عرش الهی نه وړاندې نور مقامات هغه بیا نشته بهترین مقام هغه د بیت الله شریف دی پس مکه باندې او په اسمانونو کې بهترین مقام هغه عرش معلا دی بهترین پیغمبر هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه بزید هغه بهترین زینا بهترین زیتا چې هغه عرش معلا دی او د الله رب العزت سره ملاقات او د الله رب العزت سره هم کلام کېدل دي برحال چې کله دغه مرحله ختم شوله جبريل علیہ السلام یو براق هغه راوسته براق برق رفتار چې د اس نه داسې په جسم کې وړوکې او د قچر نه غټ او مزل د هغې منتها بصری حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمای دا هغه یو قدم داسي چې څومره هغه نظر لګید
منتها بصوره بصوری یاد نک بصوره یاد کړه چې زما نظر څومره لګیده داسې نه وي یعنی دغه سارو دا نظر بیا د انسان د نظر نه هم تیز دی بیا د هغه براق نظر هم بیا ډیر زیات تیز دی نو یو قدم د هغه براق داسې چې څومره د هغه نظر لګیده نو هغه څومره سپیډ کې بیا روان دی فرشتي یو طرف ته او بل طرف ته جبرئیل علیہ السلام هم ورسره په دغه سفر کې دی د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته سفر هم دا د یوې میاشتې دی بهرحال په دغه سفر کې بیا څه قسم واقعات هغه راپېښېږي یو په هغې کې دا چې څه کسان پیغمبر علیه السلام ولیدل چې هغې ځمکه واړوله تخم یې پکې وکره او بیا سمدستي هغه تخم هغه را زرغون شو هغه بیا پوخ شو هغه بیا لو شو او دارنګې هغه دانی هغه تیار شوي سمدستي د هغې کرونده بیا د هغې زرغونه او بیا د هغې کټ کېدل او بیا هغه تریشر کېدل یو واقعه دا راغله جبرئیل علیہ السلام نه تپوس کوي چې دا څه مسله ده دا څه معامله ده نو هغې جواب ورکړي چې دا هغه نیک عمله امت دی ستا چې کوم امتي هغه ستا نیک اعمال کوي الله رب العزت هغه اعمال د هغه دوچندوي او هغه سیوا کوي د هغې بدلې الله رب العزت سوچنده ورکوي او سمدستي ورکوي یو واقعه پکې هغه دا هم راپېښه شوله سفر کوي روان دی جبرئیل علیہ السلام سره پیغمبر علیه السلام بیا څه کسان پیغمبر علیه السلام ولیدل چې په ځمکه باندې داسې الټه پراته د هغې سرونه چې کوم دی هغه په ګټه باندې ویشتی شي او سر چې د هغه په ګټه باندې وویشتلی شي نو هغه سر په مینځ باندې دوه شي هغه ګټه د هغه نه لرې لاړه شي او چې کله بیا هغه ګټه راغستلی شي نو د ده دا سر بیا جوړ شوی بیا په هغه ګټه باندې ولید هغه انسان هغه سر او هغه په مینځ باندې دوه کېږي جبرئیل علیہ السلام نه پوښتنه کوي چې دا کم خلق دی هغې جواب ورکوي چې دا هغه خلق دی چې هغوی د فرض مانځه نه څه کېږي اوده کېږي د مونځ ټیم راشي او دغه ټیم کې دی بستره واغوندي یا د پکې لاندې د اوړي کینی سملی او دغه رنګې دی اوده شي دا هغه خلق دی یا یو روایت کې دا هم راځي چې دا هغه خلق دي چې دوی قرآن په یاد باندې یاد کړی دی او دارنګې بیا یې هیر کړی دی پوه شوئ قرآن یادول لوی سعادت دی خو لیکن د هغې بیا همیشه دپاره یاد ساتل ډیر لازم او ضروري دي او د مونځ په ټیم کې اوده کېدل هم دا لویه ګناه ده د هغې هغه انجام پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه باندې په خپله باندې لیدلی او کتلی دی څه کسان پیغمبر علیه السلام په دغه سفر کې ولیدل چې هغې داسې برهنه و کپړې نه وي کپړې د هغې نه وي خوراک چې کوم نو د هغې دغه ګټې وي غنې وي ست ګن بلا د هغې خوراک و داسې قوم چې د هغې کپړې هم نشته خوراک دغه د ازغو دی دغه رنګې کاڼي دي او دغه رنګې نور څه ګن بلا تپوس کوي د جبرئیل علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې دا ستا د امت هغه
زکات خورون کی خلق دی چینی زکات هم نور کوي مانع د زکات دی کوم خلکو باندې چې زکات فرض شوی دی او هغه زکات نور کوي نو د هغه انجام به پورز د قیامت هم دغه سوي چې داغي خوراک به د جهنم اغاز دغه غنی وي هغه کانی به وي او هغه ګن بلا به وي برحال واقعات ها خو بیا ډیر داسې راځي داسې قوم یولید چې یو طرف ته ډیر مزیدار خوراک دی خوشبودار غوښې دي پخې شوي غوښې دي او بل طرف ته چې کم دی نو هغه کچا غوښې یو بدبوداره غوښې دي هغه غوښې چې کم خوشبودار او پخې مزیدار دي هغه نه خوري او د هغې په ځای باندې هغه ګنده او دارنګې هغه بدبودارې او هغه کچا غوښې خوري جبریل علیه السلام نه مې پوښتنه وکړل چې دا کوم قوم دی نو هغې راته جواب راکړه چې دا ستا د امت هغه زناکار دي پوه شوې چې خپلې بیبیانې شته خپل خاوندان یې شته دی د هغې سره نکاحونه شوي دي خو د هغې باوجود هغه سړی چې کوم دی خپله بیبي پرېږدي او پردی زنانه سره زنا کوي او دغه زنانه خپل خاوند هغه پرېږدي او د پردي سړي سره زنا کوي د هغې او هم دغه یو قسم در عمل چې هغه حلال خوراک او مزیدار خوراک نه کوي او ګنده او حرام خوراکونه کوي او هم دغه رنګې په دغه سفر کې پیغمبر علیه السلام داسې تنور کاندې د اور داسې ولیدلې چې په هغې کې اور بلیږي اور او په دغه اور دغه لمبو کې څه کسان نارینه زنانه دغه د اور دغه لمبې دغه تنور دی خولې ته را پورته کوي او بیا لاندې ځي جبریل علیه السلام نه پوښتنه کوي نو هم دغسې جواب ورکړي چې دا ستا د امت هغه زناکار دي په دې پوه شوئ برحال وړاندې چې لاړل داسې قوم یې ولیده چې د هغې دا وښکي چې کوم دی نو هغه کټ کېدل په هغه قینچیانو باندې بیا جوړیږي بیا کټ کېږي بیا جوړیږي بیا جبریل علیه السلام نه پوښتنه کوي او هغې جواب ورکوي چې دا ستا د امت هغه دروغجن واعظین دي هغه واعظ کوي تقریرونه کوي د خپل د ځان نه لګیا دي یا دارنګې په هغې باندې خپل عمل هم نه کوي د هغې نه علاوه داسې یو قوم چې د هغې هغه وښکي هغه کټ کولی شي او دارنګې هغې ته سکروټې د هغې په دغه خولو کې ور اچولی شي او هغې چغې وهي چې کله خېټې ته لاړې شي او بیا چې کله خارجېږي نو هره مرحله باندې او په هره موقع باندې هغه خلک چغې وهي یو عجیبه تماشا او ننداره ده ما تپوس وکړ جبریل علیه السلام نو هغې جواب راکړه چې دا هغه خلک دي چې دوی د یتیمانانو مال خوري دا ستا د امت هغه خلک دي چې د یتیمانانو مال خوړلی دی لا یاکلون فی بطونهم الا النار راغلی که نه دوی په خپلو خېټو کې نه چې مګر د جهنم هغه اور او سکروټې برحال داسې کسان یې ولیدل په دغه سفر کې چې د هغې هغه خېټې لکه د کمرو غوندې وې غټې غټې خېټې او په هغې کې ماران او لړمانان داسې غټ ماران او لړمانان د هغې په دغه خېټو کې چې هغه ګرځېدی هم نشي او پاسېدی هم نشي
جبرئیل علیہ السلام نه پوښتنه کوي چې دا کوم قوم دی، نو هغې جواب ورکړي چې دا ستا د هغه قوم دی چې دا سودخواره دي، سودخواره. او یو حدیث کې دا هم راځي چې پیغمبر علیه السلام په دغه یو خوب کې هم دا کتلی دي چې یو کس هغه د وینو په یو نهر کې لامبي، او چې کله غاړې ته راځي نو یو کس د هغې په غاړه باندې ولاړ دی، او چې کله د غاړې ته راځي نو په کاڼې باندې د هغه د خوله ولي او واپس بیا د دغه نهر ته واپس کیږي. برحال تپوس کې د جبرئیل علیه السلام نه چې دا کم خلق دی، ناغي هم دغه جواب ورکړي چې دا ستا د امت هغه سود خواره دي، دا سود خوړونکي خلق دی. نور هم داسې واقعات جبرئیل علیه السلام نه تپوس کوي او دارنګې هغې جواب ورکوي. د بني اسرائیلو یوه ډله چې هغه ډېره زیاته نیک عمل او صالحه وه، د دغې بني اسرائیلو 12 ډلې وې. هغې د الله رب العزت نه سوال وکړو چې الله موږ د دې ځای نه جدا کې د دې نه موږ لرې کې. نو د هغه ځای نه دوی په د 1.5 کال په مزل باندې الله رب العزت لرې کړل، او د معراج په شپه باندې پیغمبر علیه السلام په دغه قوم باندې تیریږي، او د هغې سره بیا لږ شانتي څه خبرې اترې هم کوي چې تاسو دلته کې اوسېږئ، ستاسو د ناب تول څه مسله ده چې کوم څیز تاسو اخلی او یا خرڅوئ، کوم غله وي. هغې جواب ورکوي چې کله موږ فصل یا دارنګې سبزیانې وغیره وکړو، هغه بیا یو ځای ته راجمع کړو، د خپل خوراک مناسب د هغې نه موږ خوراک وړو، د هغې نه غله وړو، نوره په هغه خپل ځای باندې پرته وي، د خپل ضرورت مطابق د هغې نه موږ وړو، او دارنګې سیوا د هغې نه بل څه نه وړو. لہذا د ناب تول ضرورت زمونږ شته دی نه. دویمه ده چې ستاسو دا کورونه ټول یو شانتې دي، په یو طریقه باندې جوړ شوي، کچه کورونه دي، وړوکې غټ یا دارنګې 2 چته 3 چته دا پکې نشته، ټول یو شانتي کورونه. ناغي جواب ورکوي چې دا په دې وجه باندې چې موږ ټول یو شانتي، چې په یو بل باندې فخر او تکبر زموږ زړه کې رانشي. برحال درېمه خبره دا چې ستاسو دا قبرونه ستاسو د کورونو په وړاندې دي. نو هغې جواب ورکوي چې کله موږ سحر راوځو نو موږ ته بیا خپل پلار او نیکه د هغه قبر موږ ته یادیږي او موږ یې وینو، نو موږ ته هم بیا مرګ را یادیږي چې ورځ به موږ هم د دې دنیا نه سفر کوو، او دغه ځای ته به ځو لکه کوم ځای ته چې زما پلار تلی، زما هغه نیکه تلی دی. برحال هغه قوم دا خبره هم کوي چې زمونږ کې څوک دروغ نه وایي، او کم کس چې هغه دروغ وایي نو په هغه باندې د اسمان نه اور هغه را نازلیږي او هغه په هغه ځای باندې سوځي. داسې قسم واقعات په دغه سفر کې هغه راغلي دي. پیغمبر علیه السلام مختصر خبره هغه دا کوو، یو ځای ته ورسېد چې هغه ډېر زیات مزیدار ونې بوټي دغه رنګې اوبه. جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي چې تاسو دې ځای کې کوز شئ او دارنګې یو 2 رکعاته نفل په هغې کې وکړئ. پیغمبر علیه السلام کوز شو او په هغه ځای کې 2 رکعاته نفل وکړل، او بیا یې پوښتنه وکړله چې دا کوم ځای دی؟ نه هغې جواب ورکړ چې دا یثرب دی. هغه ټیم کې مدینې منورې ته یثرب وایه.
دا ستا د هجرت هغه مقام دی تاسو به هجرت هم دې ځای کې کوئ د هغې نه وړاندې چې بیا پیغمبر علیه السلام راځي نو داسې څه خوشبو د هغې محسوسه کړله چې ډېره زیاته ښایسته او مزېداره ماحول ډېر معطر دی تپوس کې چې څه مسله ده نه هغې ورته جواب ورکوي چې دا قبر د هغه فرعون د وینځ دی چې هغې کلمه د لا اله الا الله موسی کلیم الله ویلې وه دا خوشبو چې کومه ده نو دا د هغې د قبر نه راوځي دا د هغې د قبر هغه خوشبو ده دغه ماحول غونډ معطر کړی دی هغه ځای کوم پیغمبر علیه السلام یو 2 رکعته نفل کړي دي بیا ورپسې چې کوم تورې سینا یا دارنګې مدین د شعیب علیه السلام هغه وطن ته چې ورسېده هغه ځای کوم بیا جبریل علیه السلام په حکم باندې د الله په حکم باندې 2 رکعته نفل د شعیب علیه السلام په هغه وطن کې وکړل تورې سینا کې 2 رکعته نفل وکړل وړاندې چې کوم دی بیت اللحم د عیسی علیه السلام د پیدایش چې کوم ځای دی نو په هغه ځای کې هم بیا 2 رکعته نفل وکړل او د هغې نه بعد بیا پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته ورسېده چې کله هغې ورسېدل بیت المقدس ته او جبریل علیه السلام هغه براق وتړه هغه ګټې ته چې په هغې کې یو سورې جبریل علیه السلام وکړو او دارنګې هغې ته یې هغه براق وتړه او د هغې نه بعد بیا جبریل علیه السلام او پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته ورداخل شول چې د هغې نه وړاندې هغه انبیاء کرام راغلي دي آدم علیه السلام نه راواخله تر د عیسی علیه السلام پورې پیغمبر علیه السلام چې کله داخل شو ناغي په یو خالی ځای کې کېناستل مخکنی صف کې آدم علیه السلام ناسته نوح علیه السلام ناسته ابراهیم علیه السلام ناسته دغرنګي موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام دا ټول ناستی او بیا چې کله د مونځ ټیم شو اذان شو او بیا اقامت جبریل علیه السلام وکړ ما زړه کې دا و چې را بابا هم ناسته که نه هغه هم ناسته آدم علیه السلام دا جمع به هم دې موږ ته راکوي که هغه نه وي نو آدم ثانی هم دی حضرت نوح علیه السلام که هغه نه وي نو ابو الانبیاء بني اسرائیل ابراهیم علیه السلام هم تشریف فرما دی زمانه مخکې چې کوم مشران انبیاء کرام دي کې د شاغي کې څوک وړاندې شي خو لیکن چې کله اقامت شو جبریل علیه السلام زه د لاسونه ونیولم او په هغه مصلی باندې ودرولم تمام انبیاء کرام د اسمانونو هغه دروازې کلاو فرشتي را کوز شولې په لکونو کروڑونه فرشتي 1,24,000 انبیاء کرام هغې ما پسې ودرېدل او ما جمع ورکړله او د هغې نه بعد بیا زه د بیت المقدس نه راووتلم او بیا دویم سفر چې کوم د معراج دی نو هغه بیا شروع شو معراج هغه بیا شروع شو اولنې دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اسمان او بیا په هغې کې د انبیاء کرامو سره بیا ملاقات دی په دغه سفر کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما د یو سرې ډیرۍ خوا کې موسی علیه السلام هم ولیده چې په خپل قبر کې هغې ولاړ دي او مونځ کوي دغه رنګې نور پیغمبران هم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان لفظ کله سبح کله یسبح کله سبح اسم ربک تقریبا وسورتونه هغه داسې دي چې د هغې ابتدا ده سبحنا یسبحونا سبحاننا راغلي
داسې 15 سورتونه تقریبا دي چې د هغې ابتدا د الحمدلله نه شوې ده. الحمدلله الذي د قرنګې سبحان الذي يسرى بعبده پاک دی الله پاک. سبحان الذي پاکی د هغه ذات لره یا پاک دی هغه ذات د شریک نه. الذي هغه ذات اسرا بعبده چې د شپې بوتلې او هغه بنده خپل اسرا یعنی هغه تلل چې هغه د سوي د ځمکې تلل وي او دارنګې سفر وي. اسرا چې بوتلې دی بعبده هغه بنده خپل لیلن پس لږه حصه د شپې کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى الذي د بیت المقدس هغه نه بارکنا حوله چې برکت اچولې منګه گیر چاپیره د هغې نه د شام ځمکه ده معدل الانبیا دی چې هغې کې د انبیاء کرامو یو قسم لره مرکز دی. مرکز ډېر انبیاء کرام په دغه ځمکه د شام کې پیدا شوي دي. ځمکه یې هم ډېره زرخیز ده، ونې بوټي هم پکې ډېر مزیدار باغونه، خاوره یې هم بهترینه خاوره ده. او دارنګې اولیاء انبیاء کرام علماء کرام دا یو قسم لره خزانه او معدن دی او مرکز دی، دارالخلافه ده. بارکنا حوله چې برکت اچولې ومنګه حوله گیر چاپیرا د هغې نه لنوریه لدې دپاره چې منګه وښایو د پیغمبر علیه السلام ته من آیاتنا دغه نشاناتو خپلونه انه هو السمیع البصیر بېشک دغه الله پاک اوریدونکې البصیر اولیدونکې دی. بس دی. استغفر الله.